مسلمان رسوا کوا ما د مسلمان بیزتی مکوا مسلمان مشرموا نو د قیامت پر ورځ به خدای تا نه شرمای. ګوره د صحابو دا صفت نو د سړي غلط کار کړی دی، یو غلط کار ته شوی دی، نو نوم صحابو نه دی اغشتی، نوم نه دی اغشتی چې دی رسوا نشي، یو نه شرمېږي. بس دومره وایي مهاجر ام قیس، هغه انسان چې ام قیس سره مینه وه هغې دپاره هجرت کړی دی، نوم نه دی معلوم. او چونکې ښځې ته هم یو بوټې غوندې داغ لګي نو د ښځې نوم یې هم نه دی ښولی چې ښځه څوک ته. خو واقع داسې وه چې دا سړی د دې ام قیس د قیس د مور سره د ده مینه وه، محبت و، نو د هغې د نکاح دپاره یې د مکې نه مدینې ته هجرت و. دې ښځې سره مینه ده، دې سره زه واده کول غواړم، اوس چې واده کوم خو هغه ماله مکې ته نه راځي، راشه زه به د مکې نه ورپسې مدینې ته لاړ شم. هجرت غوندې لوی عمل یې وکړو. اوهو هجرت ډېر لوی عمل دی. هجرت ولې لوی عمل دی؟ پلار پرېښودل، زوی پرېښودل، قوم پرېښودل، ځمکه پرېښودل، آباد کور کوټې پرېښودل، هغه کوڅې چې سړي پکې خلپوسې کړي قسم دې سړي ته ډېر یادېږي، هغه خلپوسو والا کوڅې پرېښودل، قبیله پرېښودل، یاران او دوستان پرېښودل. دا ډېر ګران کار دی. ځمکه هم پاتې شوه، جایداد هم پاتې شو، قوم قبیله رونه تربوران دا ټول هر څه پاتې شو، ماماګان هر څه پاتې کېدل. ډېر ګران کار دی. ها بیا هجرت والا سفر څونه ګران دی. د مکې نه مدینې منورې پورې 450 کیلومیټر مزل دی، 480 دی که 760 کیلومیټر مزل، 4.5 کیلومیټر مزل کوه. او دا 4.5 کیلومیټر مزل څنګه دی؟ د مکې ګرمي ډېره خطرناکه ده، بل شان ګرمي ده، بل شان. او په دې لاره اونه نشته چې دې لاندې کښېني، په دې لاره بوټي واړه واړه بوټي دي، هغه سورې نه کوي. چېرته د کیکر یو بوټي نیم به پکې راشي، یعنې پوټینې پوټینې بوټي دي، سورې نشته. په دې لاره باندې اوبه نشته، او که د دریاب په غاړه دی اوبه ترخې دي، مالګې جنې دي، او لاره هم اوږدېږي که د دریاب په غاړه دی. او که په نورو لارو دی نو سخت کاڼې دي، شګې دي، او بره نه نهزوار نوره دی. او په څه به دی؟ نه ریلګاډی شته، نه موټر شته، نه ریلګاډی شته، نه موټر شته، نه چینګچي شته، نه موټرسایکل شته. څه دي؟ یا به پیاده دی، یا به په اس دی، یا به په اوښ دی. پیاده تللی مشکل دی، ګران دی. اوس نن سبا چې د مکې نه مدینې منورې ته خلک ځي نو په بسونو کې دي، او یقین وکړه چې خلک د بس سورلی ته نن سبا غاړه نیک، د بس سورلي بس 8 ګنټې کې رسي، بعضې 6 کې رسي، بعضې 5 کې رسي، بعضې 9 ګنټې، بعضې 10 ګنټې کې رسي. نو یقین کوه که د بس سورلی ته نن سبا څوک غاړه ایږدي. ایجنټ ته وایي یاره جي د بس په ځای ما لره کوټې ګاډی وکړه، کوټینې ګاډي کې ولګه چې سورلی پکې کمې وي. حالانکې بسونه کم بسونه دي، تا بسونه د پاکستاني نه دي، هغه رپ نه وایي، رپ. بسونه ټول ایئر کنډیشن او داسې احتیګانه لکه زمونږ د دې په شان، او نوي بسونه په سیټونو پلاستیک کور لګېدلی، او داسې هم نه چې د 2 سیټونو په ځای 3 کېنوه، 3 په هغې 4 کېنوه، ټول بسونه اعلی. بلکې نن سبا په بسونو کې د غسلخانې انتظام هم شته، او دسماتي اوبه هم درته پکې میلاوېږي، لاره کې هوټلو کې مودرېږي، ارامدې بسونه. او لاره چې کومه جوړه شوې ده نن سبا موټر وی اعلی، ساره دې موټر وی نه ښه شته، موټر وی هېڅ جم پکې نشته. هغې سره سره بس کې نن څوک نه دی، ما رکوټې ګاډي کې دي. ما خپل ځاني اوس تلم، زما یو دوست دی په جده کې، هغه ما ته وایي زه ګاډی ما سره به زه د مدینې منورې ته بوځم. ما یې مه راځه، بلکل را نه شې، زه به ځم، خو رکوټي کې به ځم، خو هلته کې یو قسم وي هغې کې 9 کسان راځي، 9 سیټرې، بل قسم وي هغې کې 12 کسان، 12 سیټرې. هغې ته یا تیار یال اخلي، سړي 4 ګنټو کې رسوي. مې زه هغې کې نه وي، هغې کې نه چېرته پرېږدم، زه خپل موټر درولم. ما بس یې موټر راوسته، او داسې و چې دلته نن سبا وزیر اعظم سره مغتې نه قیمتي اعلی درون 3 کسه پکې مونږ کېناست. یقینا کوه په هغې کې هم تنګ شو. ډېرې زر رسولو، ارامدې سفر، ښه په قلال،
هغې کې هم تنګ شو. نو چې کله هغه 4.5 کیلومتره پیاده ځای او دغه 4.5 کیلومتره په اوښ ځای، د اوښ سورلي دا ځان له مسله ده. یو ځل په عرفات میدان ته لاړم، ملګري را سره و. نو عرفات میدان کې خلکو اوښانو درولي د سیل دپاره. هغه اوښانو باندې ښه مزېدار اعلی ګدی چولی او د ګدی د پاسې پې قالین تړلي رکوټې ښه مزېدار یې قشته کړي او بره پې د ټانګې د ټاپ په شان یو ټاپ هم تړلی یا سوري. او چې کله ورخېږي نو یو ډرم یې ورته اوېدان کړي د خپې دپاره پاوړی غوندې په هغې بقپه کېږي نو کېبل. نو خلک په چکر لګوي چې دا یاره په اوښ مې سورلي وکړه 15 ریاله تېوالي داسې لږې وګرځئ بیا کوز کې بل خېجئ. ما چې ورته وکتل ملګري په اوښ سورېدل، ما ویل لکه زه خو په جدا نیت سورېږم. مې زه خو په دې نیت سورېږم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په اوښ سورلي کړې ده، نو ما ته خو په تورنځو کې اوښ نه میلاوېږي. راشه دا یو سنت عمل وکړه. نو هغه اوښ والا ته مې وې مې لکه ما په دې اوښ وګرځوه، خو مې په دې ټول عرفات کې به چکر راکړې. د عرفات میدان 9 میله مربع میدان دی، ډېر اوږد میدان او حدود یې شته، بورډونه پې لګېدلي دي. ما به په دې ټول عرفات میدان کې ګرځې، څو پیسې اخلې؟ هغه وې 100 ریال 100 ریال 100 ریاله ډېر چېرې. ما ویل لکه ګزاره وکړه، جوړه مه کړه. وی راځه بس پیسې راکوه، دلته 15 ګټم تا به وګرځوم که. وی خېجه د اوښ په هغه ډبي مې خپه کېښوده او ور وختم. چې پې برابر کېناستم، بره پې ټاپ ته ښه مزېدار پسته ګدی ده او اوښ پاڅېده. هغه پاڅېدل یې ځان نه نخره ده، کله به شمال ته تاوېده او کله ښي طرف ته او کله ګز طرف ته او کله داسې او کله یا خدای اوتې نه غورځېږم. په لویه نخره خو شی پاتېد، ولې اوښ خو پوږ اوږ دی که نه، په لویه نخره باندې اوښ پاتېد. چې پاتېده او اوښ یې روان که او لږ یې وګرځو، لږ دا چکر یې ورکړ. نو ما ورته بابا بس دی. نو تا خو ما سره مې پیسې دې خپلې واله او بس دې ستړی شومه. واپس رالم نو چې بیا هغه کېناسته نو هغه ځان له دما کوه، ځکه هغه څه بل شان کښېني که نه، هغه پیسه مخکې وروسته وي او اوچتېږي را خلاصېږي. او یاره ته یقین وکړه هغه له خو خیر هغه رانه پیسې مسلې انصافدارو کمې واخېستې، خو چې زه واپس رالمه بلډینګ ته نو زما دا ټوټې خوږېدل، دا ټوټې مې خوږېدل. نو ما نه جړه راله او جړه په دې راله، ما ویل الله زه په دې اوښ لږ ساعت وګرځېدم، یو 15 منټه او د پاسه پسته ګدی وه او بره باندې ټاپ و، تور هم نه لګېده. الله رسول الله مبارک چې په کوم اوښه سورلي کړې ده، یو نرۍ څادر پې د پاسه ګدی پې نه و، قالین پې نه و. په دغه اوښ ما پې 15 منټه مزل وکړ او رسول الله مبارک پې 4.5 کیلومتره مزل کړی. ما د پاسه چتری و، هغه د پاسه چتری هم نشته، اوبه مې نه وې په لاره، دشت و بیابان. خدایا چې څومره په تکلیف په دې مدینې ته رسېدل، زما ټوټې خوږېږي، هغه ته به څومره تکلیف و. نو د هجرت څومره سخت سفر، څومره ګران سفر. د دې وجې نه او قرآن حکیم کې او بالخصوص د مدینې منورې د هجرت ځان له فضایل دي. نو دې سړي هجرت وکړو، د دومره سخت سفر یې وکړو او مدینې منورې ته لاړ. هلته نبي علیه السلام ته یو صحابي راغی، غوږ کې پټې ورته ووې الله رسوله فلانکي خو ښځې له هجرت کړی دی، ګوره خدای دپاره یې نه دی کړی، دې دپاره یې وکړو چې دا ښځې خوښه ده، هغې ښځې د نکاح دپاره هجرت وکړو. وی ښه ښځې دپاره یې وکړو. ګوره اول نمبر نیت خراب شو. اگر چې ښځې له هجرت وکړو نو پکې منځ کې به نبي علیه السلام ملاقات راشي، ابا مبینې، لیکن اول نیت ته ښځې دپاره دی. فوراً حضور پاک په دا منبر د پاسه کېناست او صحابه یې راغونډ کړل او یو اعلان یې ورته وکړو، انما الاعمال بالنیات. د عمل د ثواب تعلق ګورې د نیت سره دی، که نیت دی خو عمل به ثواب به ملاویږي،
نیت ته خنو ثواب نه ملاویږي. او بیا څه وایي انما لکل امرئ ما نوی چې کوم سړي څه قسمه نیت وکړه هغه به د هغې ثواب ملاویږي. بیا وایي فمن کانت هجرته الی الله ورسوله که چا د خدای د رضا دپاره د رسول د خوشحالولو دپاره هجرت وکړه فهجرته الی الله ورسوله د هجرت د خدای او د رسول په نیت قبول دی. او من کانت هجرته الی دنیا یصیبها هجرت یې دې دپاره وکړه چې دنیا وګټم. زه مدینې ته غنیمت به راکوي صحابه پیسې به راکوي خیرات به راکوي زکات به راکوي. او امرأتی یتزوجها یا ینکحها یا دې له هجرت کوم چې ښځه په نکاح والم لکه دغې سړي چې وکړه فهجرته الی ما هاجر الیه هجرت مردود ثواب نشته. څومره ګران عمل د مکې نه مدینې پورې چې په دې عمل کې د رسول الله مبارک لیدل هم راځي خو نیت ته ښځې دپاره وې ثواب ډال ختم هجرت دې وکړه 2 پیسې ثواب دې ونه ولې نیت د الله دپاره نه دی نیت د ښځې دپاره دی. نو عمل چې کوو نیت به چا دپاره کوو چا دپاره چا دپاره الله دپاره بس الله به خوشحاله. نور به سړی چې می خالي څه دالي خدای دپاره سوټې پکې راځي څپیا کې پکې خپله راځي ډیران پکې په خپله راځي دا نورې قصې پکې په خپله راځي شملې هم پکې راځي خو په خپله پکې راځي. خو که چا ته دې وایي چې کاکاجي میخه دې واخېسته څه دپاره هغه وایي یاره څپیا کوله مې واخېسته نو ته ډېر بېوقوف یې ډېر بېوقوف یې کاکاجي میخه دې واخېسته او څه دپاره یاره پټې مې دی چې لږ ډیران پې زیات شي کاکاجي ډېر بېوقوف یې او بل نه تپوس وکړه میخه دې واخېسته او څه دپاره پیو دپاره د هوښیار ښه شی یادوه ښه شی الله دی ښه شی د الله رضا ده په دې کې دویمه خبره نشته. اوس نتیجه به سي الله دپاره دې عمل وکړو نتیجه به سي او د الله دپاره دې ونه کړو دغې به نتیجه سي. الله دپاره دې عمل وکړو نو الله به دنیا کې مدد کوي اخر کې به هم کوي. او که د الله دپاره دې نه دی کړی او د بل چا دپاره دې کړي نو دنیا کې هم د الله مدد نشته او اخر کې هم نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت ورځ به الله اعلان وکړي ته به وایي چې چا د چا دپاره عمل کړي هغه له دې ځي چې چا د چا دپاره عمل کړي نو اجر مزدوري د هغه نه غواړي. ماله کړي زه مزدوري ورکوم ماله نه دی کړی بل چا له کړی دی هغه نه مزدوري غواړه. نور ته چا سجدې لګولې دي نور نه غواړه سپومې ته چا سجدې لګولې دي سپومې نه غواړه ستورو ته چا سجدې لګولې دي ستورو نه غواړه پیغمبر ته چا سجده لګولې ده عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام نبی علیه السلام بل څوک هغه نه غواړه ده عزیر علیه السلام ته سجده پیغمبر غواړه عیسی علیه السلام ته سجده هغه نه غواړه شب دنیا کې یو بل نیک سړی بزرګ لوی سړي ته سجده لګولې هغه نه غواړه هلته ټول الله ته محتاج دی. او چې ما له سجده لګولې ده ما له دې عمل کړی دی رضا زه درکړو خبره خلاص کړه. دې کې دویمه خبره بیا نشته. اوس یو سړی دی زه به مثال درکړم ما یو ښایسته باغ ولګاو باغ له ما نوکر ونیو نوکر له تنخوا ورکړو د میاشتې میاشتې تنخوا ورکړو نوکر ما ته وایي په تنخوا کاکاجي د خدمت به کوم نه 40 ګنټې د ما باغ خدمت پکې ولې سهار نه مازدیګر پورې کې او مازدیګر کور ته لاړ چې خو زما باغ به څوک تاله کړي زما بوټي به تاله کړي مات به زما میوه به خلک یوسي ته بس 40 ګنټې په دې باغ کې پروت یې او څوکیداري به کوې خوب هم کوه خیر دی دا نه چې ګنې ویښ به جننده ساعته ور ته به 40 ګنټې زما د باغ ذمه داري به کوې تنخوا در کوم یاره جی به تنخوا 30 ګنټې کوم خو زما ښځه بچي ها تنخوا د 1000 روپۍ 2000 نه جی په 2000 کار نه کېږي که زه به نوره مزدوري کوم هلته ښځه بچي 3000 3 نه 10,000 10 60,000 وال بعض یو ته 60,000 راکې او 30 ګنټې نه ما نه ډیوټي غواړم ده ورته ویل که ګورې که پیسو کې کمی وي نور هم در کوم خو ګورې زما د میوې د باغ د بوټي خیال به ساتې چې څوک دې ته تاوان ونه رسوي بس بالکل تنخوا 60,000 راکې 10,000 در کوم 50,000 در کوم ځه خو زما د باغ خیال به سات ډېره ښه دی چې ورشي شپږ میاشتې پس باغ ته وګوري باغ تاله پروت دی
څوکیدار پکې د منځ کې ټګي کوي او مازدیګر دی هلته دیالي کوي ځان له نورې پیدا کوي سار پکې دي دیالي کې ځان له نورې پیدا کوي څوکیدار ماښام ماسخوتن بل چا سره ځان نوکر کړی دی پټ ځي هغه هلته هم تنخوا لي بل دمه کوي دا سړی چې لاړ و دا باغ نه خلکو مېوه شکولې بوټې خراب شوي رښتیا ووایه پړه به یې څه تېرېږي خوشحاله به یې که خفه به یې اوهو ظالمه تنخوا دې 100 زره کېده ما 10 زره درکړې ما 40 زره درکړې سپېره ما باغ کرلی تباه دې کړله باغ نو خو ما درکړې بل له سلط دی بل له یې ولې کار کوه که دې پکې اسم کور ته تلي په پیسو نه په دیاړی نه اسم تلي بیا هم خفه دی تا ته ما ویل کې نه بردي دلته به دې کور والا روستي ځان له به دلته بچې روستي کور به دې پکې جوړ کړو ځان په دې به دې زوی کې نور ته بتلی کور یې داسې کړي هله به یې وکړي هو باغ یې تباه که سپېره نه دي شکولې ویلې به دې وراته دا دې ستو کړل دا شریعت دا دین دا الله مونږ له یو باغ را کړی دا مونږ له الله یو باغ را کړی دی یو امانت انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال وابين ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا دا الله مونږ له یو باغ را کړ ایمان مونږ د ټولو لپاره یو باغ الله را کړی دین او شریعت یو باغ مونږ له ټولو الله را کړی مونږ د مونږ یو باغچه مونږ له ټولو الله را کړې ده امانت ته امانت د خدای مونږ سره لکه باغ چې هغه باغبان سره امانت دی او الله مونږ ته ګوره د حفاظت به کوې د ایمان به هم کوې د لمونځ به هم کوې د روژې به هم کوې مالدار ته وي د زکات به هم کوې مالدار ته وي د حج به هم کوې د پیغمبر به هم کوې د هغه د سنتو به هم کوې د دې پابندي به بالکل کوې دا تعالی امانت به درکړه دا به تپوس کوم الله د دې چې کومه بچي سره کوم مال در کوم ډوډۍ هم در کوم عزت هم در کوم روغ سترګې هم در کوم روغ صحت هم در کوم هر څه در کوم خو زما د دې باغ حفاظت وکړې اوس موږ بل طرف ته لاړو او د الله باغ مو پرېښودو او د انګرېز باغ پسې ونښتو او دنیا پسې ونښتو او باغ موږ دقسې نیمګړی پرېښود رښتیا وایه قیامت پر الله به خبرې کې خوشحاله وي دی مثال وي د الله باغ د ایمان د دې به ته حفاظت کوې الله دپاره دې کې به بل به څوک نه شریکوي په ایمان کې دا الله مونځ دی دا هغې به ته حفاظت کوې دا مونځ به الله دپاره کوې دې مونځ کې بل به څوک نه شریکوي او دا مونځ کوم چې دا خلک وایي چې ډېر نیک سړی دی ډېر ښه سړی دی او ډېر عبادت ګزار دی دا کار به نه کوې بل ته ښودنې به نه کوې الله دپاره به کوې زمونږ د علاقلي یو سړی اوس مړ دی خدای دې وبخښي نوم یې نالو ما به د بدرخیل جومات کې مونځ کوه ډېرې زمانې خبره ده په دې لاره به تلم نو مال یو ځل مخې ته راغی دی پول سره مولوي صاحب بېګا خو به ما خدای ډېر لوی فضل کړی د شپې پاڅېدم او تهجد 2 رکعته نفل مې وکړل ما وی او داسې یو خوا بل خوا کتل دا خبره نورو ته مه وروله بعضې سړی خبرې یو سره کوي داسې یو خوا بل خوا کوي چې نور یې واوري ما یې خدای طرف وکړه ډېر ښه دې کړې شپې عبادت او د شپې تهجد په دې الله ډېر خوشحالېږي بس دا 100 رکعته پکاري ما دا کوشش کوه چې ته کې زه دې لاړم کار بله ورځ روان وم بیا ولاړو مولوي صاحب په ما خوا بله شپه الله ډېر بې فضل کړی د شپې پاڅېدلی وم تا ته مې 2 رکعته مې کړي یاره جي دا تهجد دا کوم وخت کې پکاري نه دا خیره شپه کې بهتري ډېر دې ښه کړي خدای دغسې بار بار پاسوه چې بل ورځ مې کتل بیا ولاړو یاره مولوي صاحب په ما خو خدای ډېر بې فضل کړی 2 رکعته مې کړي دا مونځ دې کې کوم صورتونه به وایم بیا مې ورته قصه وکړه بیا مخلې یو ورځ راغی یاره جي مولوي صاحب په ما خو ډېر خدای فضل کړی 2 رکعته مونځ مې کړی او چې مې خدای ته وګوره چې بیا ونه کې من دې مازغو غواړی په تېر کې به خوب نه درته یا به دې غاښ خوږېده یا به ټوخېدې چې ته پاڅېدو 2 رکعته دې وکړه زمونږ له دې مازغو خوړی روزانه ولاړې 2 مې کړې 2 مې کړې 2 مې کړې څه چل دی توره دې وکړه او بخور نه پاتې ته او بخور له شپې نه پاتې ډیوټۍ له دې وختې نه پاتې او 2 رکعته دې چتا وکړه زمونږ له دې مازغو خوړی او دې ما راوړی خلکو ته ما وړی چې ګنې ما خو 2 رکعته کړې توره دې وکړله 2 رکعته دې وکړه 2 رکعته له پاسې 15 منټه دې ولګولو په هغې په ما دونه احسانات کوي چې په خدای به یې زه ونه کې 2 رکعته مې دله کړي عمل الله دپاره
خدای لکه زما د قسم په خدای وي چې الله به درسره ګنټه په ګنټه مدد کوي، دنیا کې به هم کوي آخرت کې به هم کوي. یو سړی ماله کوي مزدوري، په پیسو یې راله کوي، خیراتي هم نه کوي، خو لږ په اخلاص یې کوي. رښتیا وایي زما په خوښي کې به نه خو خو به هم ورکوم، پکې به هم ورته لګوم، شربت به هم پېس کړم، ډبوز به هم ورته وم، ډوډۍ به هم ورته. ولې ما خوشحاله ما خوشحاله یې راته هم خوشحاله. نو چې ته خدای خوشحاله نو خدای به تا نه خوشحاله. ما د یو سړي مزدوري کوي او ما خوشحاله او زه لوبه هم نه ورکوم، زه پکې هم نه ورکوم، زه چای ډوډۍ هم نه ورکوم. دا به هغه سره زه ډېر لوی ظلم. هلکه مزدوري دله کوي تا سره ښه کوي، په پیسو یې کوي یا بې پیسو یې کوي ښه کوي. نو ته ولې او پکې ورته نه چالو کوې، ولې اوبه ولې نه ورکوې، ولې ډوډۍ نه ورکوې، ظلم کوې. نو الله ظالم نه دی چې ته خدای له یو کار کوې او دې لپاره کوې چې الله پې خوشحاله شي، نو خدای به دله پکې هم در کوي، بجلي به هم درته بلوي، لوډ شیډینګ هم نه راولي بیا، او الله به دله اوبه هم در کوي او خدای به هر څه در کوي. یو سړی و نیک توپي و، د هغه په کلي کې یو ونه وه، د هغه اونې به خلکو عبادتونه کول. خلک هم کمقل خلک دي. پخوا دلته هم یو سوری ونه وه، د مشرانو ته پته ده، ماشوم به پکې وردن نه که په هغه سوري کې چې پته سوری شوی دی، په هغه سوري کې به وردن نه که پورې غاړه به وځي سوری جوړ کړم. هلکه خدای ته وګوره نو اونه خو خشاک دی، نو سوځی به نو اونه خو تا نه شي جوړولی که نه. همقل خلک دي. اونې به خلکو ته به عبادت کو، چا به ورته توره ویزاندول، چا به څوک به ترې تاوېدل، یو لوی نخره جوړه شوه. او قانون دا دی زمونږ د خلکو چې څوک یو کار وکړي که نه، نو چې بل ورته وګوري چې ده خو دا کار وکړه نو دې کې جوړ څه چل دی نو هم کوي، سوچ نه کوي. نو چې هغه وکړي دې کې به څه چلي نو بل هم کوي. بیت الله مبارک سره یو ځل ما ته حاجي صاحب خبره کوله، سوراب احمد حاجي صاحب هلته کړی دی، کړی د بیت الله په دې ویښ کې هغې کې هغه غلاف هغه پړی چولې او پې کلک کړي. یو سړي ورسره چې تخپه جنګېدلی و نه کړی ټانګ وکړ، نو چې بل وکتل نو هغه اوچته کړه نو ټانګ یې ورکړه، نو چې بل وکتل نو هغه اوچته نو ټانګ یې ورکړه، نو ټانګا شروع شو. یا خدای پاک هغې وي که نه دې ټانګ کې څه جنت دی لاندې. نو پولیس والا راغی دغه لکې هغه خدای ته وګوره. نو یو کس څادر راوړی نو غلاف ته به یې ولي داسې غلاف مبارک اوچت کړي په دې حج کې داسې ورولي دا زما دا څادر به راکړي. نو چې یو شروع وکړي که نه نو شروع شړقه شړقه نو شړقه شړقه چې دې کې خو څه چل کار په غلطه به کوي. نو ته هم غلطي کې په غلطه به لګې. اون عبادت شروع شو، طوافونه د ونې شروع شو، ګناهونه شروع شو. دا شیخ الاسلام چې و نیک سړی صوفي زوی دا ته مصیبت دی، خلک به منې کول، خلک نه منې کېدل. او بیا ښځو ته نه دی خدای ساته. یوه ښځه چې وایي که نه چې زه خو یا پورې هغه ونې له لاړم او ښکل مې کړه او سپی مې خوږېدې ټیک ټاک شو بس خو. او ښځه خو بیا په کوڅو کې چکر هم لګوي. نو چې بلې ته بلې ته بلې ته سبا د ښځو هیلې ګوره به تماشه کوه چې بیا څومره ښځې ورماتې. صاحب اون عبادت شروع شو، اونه کې کفریات شرکیات شروع شو او نخرې شروع شو. دا توپي خلک منې کوي، خلک نه منې کېږي. اخره کې تبرګي اوچت کړه په لوګیا کې چې زما او دا ونه ووامه چې قصه خلاصه شي. بنیاد جرله ختمه کړه چې په لاره ته یو سړی وله مخې له ورغی. سړی ورته وایي ملګري څه کوې؟ یاره د دې ونې دا خلک عبادتونه کوي، یو ترې تاویږي دا ونه ختموم د ویښه وامه چې قصه خلاصه شي. دا پاګلې ونه وې. نه نه خلک د ونې عبادت کوي، سجدې ورته کوي، ګناه والا عمل کوي. وی ګوره ټیک ده چې عبادت هم خلک کوي، د ګناه عمل هم کوي، خو ګورې اونه کې خیر هم شته که خلک سوري ته هم کوي، میوه هم چې خلک خوري، ګډې چیلې وخان هم ورته خلک لاندې کښېنوي سملی، مسافر هم نه سوري لاندې کېږي. نو فایدې ورته نه ګورې. هغه وایي وروره دا فایدې بېکاره دي، لږې دي او تاوان یې ډېر زیات دی، نو خلک یې ګمراهان کړل. اونه بیا ورته ته وایه سړی دیک بخته څوک به راسره جګړه وکړي چې ته په ونه ولې وې، جنګ به راسره وکړي. هلکه د ګناه کار خلک کوي، ته برګې مې په اوږه دی نه پرېږدم دا ونه وه.
خیر سره او ته دلیل وایي دیم وایي اخره کې هغه ورته وایي نه دې پرېږدم نه یې شي والی لاول دې زه نه پرېږدم وایي ته څوک یې سره په جګړه شو چې په جګړه شو دا صوفي صاحب لګي شو هغه درېمګړی عزیز اوچت کو چې ځمکې لی راوباغه یو فلسطینی ولې څو ټوپونه وه چې دې خوا شو هغه ورته وایي نه دې پرېږدم د خوار شي یو ځل خو مې راوبارولې بیا اوچت که خانګو کې لاس ورکړه بیا راوباره بیا نه پرېږدي بیا اوچت کو بیا راوباره سړی ورته ویل لکه ته ودرېږه زه ټیک ده طاقتمنې خو یو چل ده تی تاسې ماته جوړه کړه دا ونه مه وه لاندې خلک توري ته مسافر کېنې او اونې بوټ د ښه اونه ده ولې وې او داسې وکړه تاله به زه هر تار یوه شرپی در کوم پلانکي ځای کې به پرته بس ته دغه هغه اشرفی ښځې باندې م خوراک کوه بچو باندې م کوه خیراتونه م کوه صدقې م کوه او خلکو ته وایه که نه چې د ونه عبادت مه کوئ دا نیکي کوه او هغه اشرفی خو دینار د سرو زرو پون تا ته به پې میلاویږي بس هغه نیکي کوه او چې د اشرفی واورېدل که نه نړۍ لږ غوندې وښوی ده پیسو ته څوک چې ته ټینګېدی شي سړی یې نرم شو یاره واقعي دا دې مه خو ووایې رښتیا دا ونه ولې وام تورې ته خلک کښېني ګوره بل راوړېده او دا خلک مسافر هم ورته کښېني او میوه هم ده پکې زه به ټیک شو اشرفی به کم دی لانکي ځای کې به پرته سار چې پاسېد وې کتل اشرفی پرته وه بل ورځ بیا پاسېد هغه ځای له اشرفی پرته وه بل بیا پاسې ځای له اشرفی په سړی سور کې دی بس ښځې موږ څه کوو پهونه خلک عبادتونه کوي خدای دې ټول سره دوزخ ته بوځي موږ ته شی میلاویږي روپۍ میلاویږي موږ په دغه څه کوو نصیحت به کوو خلکو ته که نه بل چې وکتل چې ځای له ورغې خښتې اوچته کړه اشرفی نشته هلکه اشرفی خو بل دی بل سارې وکتل اشرفی بیا نشته چې نشته کور ته لاړو تبرګې په اوږه ونه وام چې راغی هغه سړی ورته بیا ولاړو څه کې وی به دا ونه وام نه پرېږدم نه یې شي والی وی خوار شی خواشه بل ورځ مې څو پړقه والې وې او را برولې مې وې خوار شی بس په جګړو چې په جګړه شو هغه سړی لګي شو او صوفي صاحب اوچت کړ ځمکې لی راوباره ته یې نه شي والی ته وی وام دې بیا ته بیا اوچت کړ بیا دې خانګو کې لاس ورکړه او را ویې بره بیا راوباره دې ورته ودرېدې لکه ونه به سره دې وخوړ خپل کار به کوي خو دا راته ووایه چې بل اوس خو ستا لکه بادیوه وې چې به مې اوچت کړې او به مې وبرولې تل خو خوار شي دنه بشیر جان جوړ شوی دی لوی غر دنه جوړ دی زه دې ماله دې اور میږ مات کړ برباد دې کړه او ته وایي د انسان نیم شیطان یم شیطان یم خبر اوس چې ته روان وې نو خدای له روان وې کار دې د الله دپاره نو زه ستا مقابله کې نه شم ټینګېدی او نن چې روان یې خدای له نه روان اشرفی بنده شوې ده هغې له روانې نو د خدای مدد نن تا سره نشته بل د خدای مدد وته زما په دې خبره پوه شوې حضرت علي رضی الله عنه او د یو کافر مقابله راله چې راله علي صاحب خو بهادر و تاسو ته شعر خدا وایه اسد الله د الله زمرې په جګړه شو علي صاحب دا سړی چې دی نو اوچت یې کو ځمکې لی راوبره او په سینه یې کېده او توره راواغېسته ټټې ته پرې کو هغه سړي څه چل وکړو هغه د لاندې نه د حضرت علي صاحب په مخ لاړې تو کړې چې لاړې تو کړې علي صاحب نیغ پاته دی بل وخت به ګورو ملګرو ورته ویل عجیبه سړی دې پرېښوده مونږ خو وی چې لاړې د باندې تو کړې نو اوس به ورسره ته څه لوبه کوې اوس خو به یوازې سر پرې کول نه سر من به ترې وباسئ وی نه داسې نه ده وی وختي مې د خدای دپاره راغورځولی پیغمبر ته یې کنځل کړي د خدای دپاره مې راغورځولی اوس چې را باندې لاړې تو کړې نو د ځان جذبه مې پیدا شوه چې دا مالې دې په مخ لاړې تو کړې په دې وجه دې وجنم نه د خدای دپاره خبره ختمه شوه ځان دپاره شوه نو بس پرې مې قوده بل ځای به بیا ګیر کم د خدای دپاره نو بیا به ورسره کو سړی خدای مسلمان کړ سړی وګورو هغه سړی الله پاک مسلمان کار چې کوو مونږ چا دپاره به کوو الله پاک دنیا کې به م الله مدد کوي آخرت کې خو دې دی خو دنیا کې دې م الله مدد کوي
او که د خدای لپاره دی او زما قسم په خدای صحابو کې دا صفت او زما قسم په خدای رسول الله مبارک دا صفت د خدای خبره به دې کې به دویمه نه وه قرآن حکیم کې په جاهلیت کې به ښځو لس ښځې کړې وې د یو سړي 13 ښځې وې 10 ښځې 8 ښځې 18 ښځې بشیر جان ته یو نه ملاویږي 18 ښځې دا شریعت کې جایز دی آیت نازل شو چې 4 ښځو نه زیاتې منع دي بعد چې اعلان وکړ رسول الله مبارک چې ښځې 4 نورې ختم او چې 18 ښځې دي خو بچي به هم یوې وي که نه 15 ښځې دي خو 15 بچي به مې که نه 6 ښځې دي 6 بچي به مې که نه 8 وخت بچي به مې که نه نو ښځې پرېښودل اسان کار ده مونږ مولیان که یو سړي ته چې دا ښځه دې پرېږده والله که چې په لار پې لاړ شو ما ته ده و چې ښځه پرېږده دا پسې مونځ کوم دغې دا مطلب دی رسول الله مبارک اعلان وکړو چې خدای پاک اعلان کړي چې 4 نه زیاتې ختم یو راغی وی صاحب 8 مې ښځې دي څو کم وی 4 ساته باقي پرېږده ښځې پرېمې بس راغی 18 ښځې مې دي څو کم ورسره وی 4 ساته باقي پرېږده دی ونه وی چې الله رسوله خدای ته ووایه چې دې حکم کې ترمیم وکړي بچی می دیتے جو نہیں دی سر سوک نا اللہ حکم دے خد ختم پلکار بتا کیسے دی اڈر راغے خد خو کافران ام دا پا نکاح کے وے دا مسلمانان اڈر راغے چی بات دا چا پا نکاح کے کافر خدی پریگت بس ختم مسلمانہ بتاتے دوی دانوے چی اللہ دا خدا ما خزر و بچی میں دی او خدای ته وای ترمیم پکې وکړي نه بس الله حکم دی فټافټ ختم ځه ته کافر یې ختم ښځو ته ګوره ښځه به د کافر په نکاح کې نه هغه زمانه کې ښځې کافرانو په نکاحګانو کې لومبۍ زمانه بس چې خاوند د چا کافر دی ښځه رتې ځي اوس ښځه ته ګوره هلکه ته کافر یې ایمان راوړې نه راوړم سلام علیکم فټافټ عمل زمانه قسم په خدای چې صحابو جون ته ګوره سړی حیران شي دویمه نشته د الله حکم دویمه نشته به ته ښځه پرېږده پرېمې ښوده ښځې ته وایي خاوند دې کافر دې ځه زه لړم سړي ته وایي 4 ساعته دا باقي پرېږده پرېمې ښوه بس دې ته ایمان وایي د خدای حکم دی خبره ختم دې کې څه دي دې کې چونو چې رانه کوو یو خوا خدای بل خوا ښځه یو خوا خدای بل خوا دنیا یو خوا خدای بل خوا خاوند نو مونږ خو په خولې ټول وایو چې خدای بایلو داسې ده که نه ده لیکن عملي طور دا ثبوت چا ورکړی دی صحابه کرام نور عبدالله ابن ابی په دې منافقانو کې لوی سردار و غټ منافق و غټ منافق د منافقانو سردار و او منافق باغ و چې په خولې به مسلمان و په ظاهر کې پړه کې به کافر و مونږ به کو دلته نبی علیه السلام ته ورپسې شاته به ولاړ یوازې مونځ هم نه روژې به هم نه وي یوازې روژې هم نه جهاد ته به هم ته باقاعده جهاد ته به د رسول الله مبارک سره مشوره کې به هم ناست احد جهاد ته مشوره کېږي پکې ناست پټکې والے دی ناست ذکر هم کوي لګیا جهاد لمدی هلته جهاد کې مسله پیښه شوه یو مهاجر او د انصاري جګړه جوړ شوه د مهاجر او د انصاري جګړه جوړه شوه جګړه جوړه شوه اوبه کمې وې او څاروي ډېر وو یو انصاري دی هغه ځان له حوض چوک که اوس هم بعضې خلک ویل ما چوک که حوض یې چوک که یو مهاجر ورغی او د اوښې پړې سس که چې د حوض نه اوبوس کړي انصاري ورته وی بیا خواږه دا اوښه دی د اوبه ما ځان له چوپ کړي اوښه یې ولا خوا کړه هغه له غوسه ورله چې غوسه ورله بس هغه هغه بند شو چې بند شو په ټول لاړ انصاري لرګي اوچت که مهاجر یې په سر و مهاجر لرګي اوچت که انصاري یې و هغه وی علی المهاجرین ای مهاجر راشه مدد مې وکړې انصار وی علی الانصار ای انصار راشه مدد مې وکړې انصار هم اوچت شو مهاجر هم اوچت شو جګړه جوړه شو حضور پاک چې دا خبره واورېده او دا څه خرابې خبرې کوي دا قومیت
دا د پیژنګلو دپاره دې دپاره نه چې قومي به قومي سره په ګناه کې مدرک تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان په نیکۍ کې به یو بل سره ودرېږي په ګناه کې به نه ودرېږي زوی دې ولې نه پلار دې ولې دې موقع نه عبدالله ابن ابی پیدا واغېسته چې د مهاجرو د انصارو قرآن دي نو دې څه وایي ما راته نه وي چې دا مهاجر به در باندې رالګي ما درته نه وي چې دا مه پرېږدی او که مدینې ته لاړو لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل که موږ مدینې ته لاړو نو موږ عزتمن خلک یو دا مهاجر ذلیل دي عیاذا بالله دا به بس حضور پاک مهاجر وکړ اشاره وشوه دا خبره وکړه او نبي علیه السلام ته اطلاع راورسېده حضور پاک د عبدالله ابن ابی راوغوښته ویې تا دا خبره کوي مونږ ته ذلیله ویلي دي هغه منافقو قسم وخوړه چې قسم دې که دا ما ویلي ما نه دی دا ما نه دی ویلي او صیبه بیا خو چې پیغمبر آواز وکړه ده خو یې راشه مهاجر انصار جدا شو خو چې پیغمبر راغی و آواز یې وکړه نو خبره ختم جنگ ختم فورا ختم بیا رونه د قسم وخوړه دا ما نه دی ویلي حضور پاک هغه بل صحابي ته ویل په خلکو الزام مالک آیات نازل کړي چې ویلي دي قرآن حکیم کې الله آیت نازل کړي چې ظالم دا خبره کړې ده زوی دی د هغه نوم عبدالله دی او زوی ډېر نیک سړی دی مسلمان صالح منافق نه دی هغه خبر شو او راغې حضور پاک ته وایي د الله رسوله زه خبر شویم چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی نو که داسې وي نو په بل چی مه وجنه پلار مې د هسې نه چې بل څوک پې غذار کوي او ما کې د پلاروالی او د زویوالی جذبه راشي چې د دوزخ ته ونه ښویږم نو که تا د ما د پلار د مرګ حکم کړي نو په بل چی مه وجنه ما ته حکم وکړه د ما د پلار سر به ستا پښو کې پروت پلار نشتا څوک بالوزو الله ورسول دې ته ایمان حضور پاک ورته نه ما خو ستا د پلار د مرګ خبره نه دی ما نه دی ویلي سره لاغې لاړو پلار یې را روان و په اس باندې سورو را کوزې کړ اوښ باندې را کوزې او یا پاسو وی تا ځان ته عزتمن ویلي دی حضور پاک ته ذلیله ویلي دی قسم په علی عبدالله ته د ماغه عبدالله زوی نه یې وی یم او د دې پلار او زوی ډېره مینه وه ګریوان نه ونیو ته د ما څنګه عبدالله زوی وی بابا زه دې زوی ما ته مې پلار یو مغه ما او د پیغمبر نه راته ګران نه قسم په خدای سر دی وا شابه دا به وی چې زه ذلیل یم او رسول الله مبارک عزتمند دی یعنې اوس ته سر پرېږدم وی زه ذلیل یم او رسول الله مبارک عزتمند وی بیا ووایه وی زه ذلیل انا اذل وهو اعز هغه عزتمند وی بیا ووایه وی زه ډېر ذلیل یم او رسول الله مبارک ډېر عزتمند دی وی زه په مخه دی الله مغفر نو کار چې کوو چا دپاره به الله کوو او که بل چا دپاره مو کوو خطا بس یو اخیری یو حدیث درته ویل یو سړی راغی حضرت ابو هریره رضی الله عنه مدینې منورې ته ورسره کېنه تپوس یې وکړو دا د پیغمبر مبارک صحابي دی وی ابو هریره یو خبره درته کوم وی یو حدیث راته داسې ووایه چې تا د حضور پاک مبارک نه په دا خپلو غوږونو اورېدل تا د هغه منځ کې بل څوک نی په دې سترګو دې ورته کتل پړه کې دې یاد کړی راته چې دی ورته ووایي نو حضرت ابو هریره صاحب ورته وایي چې او ما یو حدیث ته حضور پاک نه اورېدلی دی چې کله یې وی زما په دې سترګو ورته کتل زما د هغه منځ کې بل څوک نو په دې غوږونو مې ته اورېدلی دی زړه کې مې یاد کړی دی او بیا ابو هریره چغه کړی او بېهوشه پرېوت چې هوش کې راغی اے ملګري یو حدیث مې د حضور پاک نه اورېدلی دی په دغه غوږونو چې وی ما ورته په دغه سترګو کتل زړه کې مې یاد کړی دی او زما د حضور پاک منځ کې بل څوک نو چغه یې کړی بیا بېهوشه پرېوت چې بیا هوش کې راغی خلکو یې ته نیکبخته تا دې څو کړل سړی دې راله مړ کړه ملګري دلته راشه ما د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی دی په دغه غوږونو مې اورېدلی چې کله وی په دې سترګو مې ورته کتل په دې زړه کې مې یاد کړی دی او زما د حضور پاک منځ کې بل څوک نو کم حدیث وی حضور پاک کو فرمایل چې د قیامت پر ورځ به الله یو سړی را مخکې کړي بنده
مال مې در کړی و تا ته کړي الله مال دې را کړی و ما ډېر که تجارت مې پکې وکړه او ما ستا په رضا کې خرچ کړی دی الله وایي کذبته دروغ دې ووایې چې څومره فرشتې په میدان کې دي ټولې به وایي ته وایي کذبته دروغ دې ووایې تا خو دې لپاره دا خیراتونه کړي دي چې خلک وایي پلان کې ډېر سخي تړی دی ماله دې نه دي کړی نومله نو هغه درته ویلې شوي دي هغه سخي درته ویلې شوی دی دلته دې سره وړي دي سپېمو کې ورته زنځیر واچوې پړ بخې جهنم ته وغورځوه بل ته وي بنده روغ صحت وجود مې در کړی څه دې کړي دي الله جهاد مې وکړو او ځان مې شهید که ستا د رضا دپاره ته خبرې او بالکل جهاد دې م کړی دی شهید شوی مې او ماله نه ګورې دې دپاره چې خلک وایي چې پلان کې ډېر بهادر دی چې کم نوم لرې کړی دی هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی دلته دې څه راوړي دي سپېمو کې وله زنځیر واچوي دوزخ دی پړ مخې وغورځوه بل ته وایي تاله مې قرآن در کړی و قاري صاحب څه دې کړي دي الله شپه ورځ مې قرآن لوستی دی دروغ دې ووایې کذبته فرشتې به وایي ټول وایي دروغ دې ووایې تا قرآن دې دپاره لوستو چې خلک وایي پلان کې ډېر ښکلی قاري دی نو چې څه له دې کړی دی نو هغه انعام دې په دنیا کې ګټلی دی دلته یې څه هم نشته دله هم سپېمو کې زنځیر واچوې ټول مخې دوزخ ته غورځوې ابو هریره وایي حضور پاک او فرمایل چې دا درې هغه خلک دي چې لومبې به الله دوزخ په دوی غرغنده کړي جهاد غوندې عمل یې کړی دی او بل خیراتونه کړي دي او بل قرآن لوستی دی خو خدای لنا د نوم دپاره د دنیا دپاره اسم خطا ترونو کم کار چې کوو چا دپاره به کوو نن سبا ګورې تاسو پوهیږو نن سبا زمونږ غټ غټ عبادتونه د دنیا دپاره هر څنګه پلان کې بیمار دی په خلک وایي لکه پلان کې نه جوړې تپوس یې کوو ولې زما یې کړی اوسئ پرون زما پلان نه جوړ د هغې تپوس یې کړی چې دی وکړم څه پلان کې او پرون مال هم راغلی و زم وله ورځم دا د خدای دپاره شکر دنیا دپاره تاسو وایم دنیا دپاره پلان کې مړ دی او جنازه د 5 بجې د چې ځو ولې زما پلان له راغلی اوسو پرون مال راغلی اوسو زه ولا روزم نه دا د عدل بدل شو خدای له نه شو هلکه پلان کې مړ دی قبر لی ځو ولې زما قبر له راغلی اوسو ټیک تا کله به یو مسلمان اوزګاري جنازې به لاړ شي کله به نه انسان کله به سړی قبر له لاړ شي کله به لاړ نه شي لیکن زمونږ غم خادي دا قبر کنستل دا تپوس پوښتنه دا جنازه دا ډېر دوی غټ غټ عبادتونه دا موږ نن په عدل بدل دا د خدای دپاره نه دي نو چې کم کار کوو چا دپاره به کوو دا به کوو څوک دا اوزګار د هر مسلمان جنازې له لاړ شه پېژنې او که نه پېژنې دا له راغلی دی او که نه اوزګار د هر مسلمان قبر وکنه وه اوس ترې کېږي دا له څوک راغتالی کړي دی او که نه دی کړي او چې اوزګار د هر مسلمان تپوس پوښتنه وکړه تا یې کړې ده او که نه د خدای دپاره هغه خلک چې منځ کوي خو ریا کوي دا منځ د ښودنې دپاره کوي خلکو ته ځان ښیي چې زه منځګزار یم او زه منځ کوم خلکو ته ځان ښیي چې زه تهجد ګزار یم او زه تهجد کوم خلکو ته ځان ښیي چې زه خو ډېر لوی ذاکر یم او دا دې ګوره تسبو ته مې ګوره زه پې ذکرونه کوم فویل للمصلین هغه خلک چې هغه منځګزار دی منځ کوي او ریاکاري کوي هغه له ویل دی نو د ویل یوه معنا دا ده چې په دوزخ کې یو کنده ده او حافظ ابن حجر لیکلی دی فتح الباری کې په شرح د بخاری کې مولا لقاری لیکلی په مرقات کې په شرح د مشکات کې او د حدیث پرانا کې چې یو خطرناکه کنده ده په دوزخ کې چې روزانه دوزخ د هغې نه زر کره ته پناه نیسي غواړي دغه ځای له به ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انما اخوف ما اخاف على امتی الشرک الاصغر زه په خپل امت چې ډېر یریږم د رکوټې شرک نه یریږم صحابو تپوس وکړه قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول الله
رکوټ شرک څه شی دی؟ وی الریاء والسمعة، د ښودنې دپاره یو کار کول او یا د شهرت دپاره چې زه خلکو ته دا شی واورم او مشهور شم په نیکۍ، او دا خپل عمل دی خلکو ته وښیم او خلک ووایي چې دا خو ډېر نیک سړی دی. زما وروڼو هر کار چې کوئ خالص د الله دپاره کوئ، بس الله به مدد هم کوي، هم به په دنیا کې مدد کوي، هم به په آخرت کې مدد کوي. حضرت علی رضی الله عنه خو ډېر لوی بهادر انسان او ډېر د رسول الله مبارک په زمانه کې حضور پاک ورته بهادر ویلی دی. اسد الله د خدای په زمرو کې یو زمری، یو دل یو کافر سره په جګړه شو، کافر یې راغورځاو او توره ورسره وه، په هغه کافر باندې توره کېښوده، الاله وې، ځکه هغه کافر د حضور پاک په شان کې ګستاخي کړې وه. او د شریعت قانون دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې څوک ګستاخي وکړي دا هغه زندیق دی چې واجب القتل. توره یې راویسته، الاله وې، هغه کافر د لاندې نه پې لاړې وتوکلې، بس دې ته نیغ پاسېد. چا ورته وی ګوره سړی دې پرېښو، اوس خو په کار دا دي دوه خبرې شوې، هم د پیغمبر دشمن دی، هم ستا دشمن دی چې لاړې در باندې راوتوکلې، نو پرېږدې ښه. او هغه سړي وی ما لاړې دې دپاره وتوکلې چې وجدې خو مې اسم پرې چې غوسې تېده چې زر مې مړ کړي وخت را باندې وانلي، ومې نه کړی. ګوره هغه په دې نیت لاړې توکلې وې. حضرت علي ورته ووایي چې نه، ما چې دې را پرزولې ولالو مې دا د الله دپاره چې الله به خوشحاله شي، د پیغمبر دشمن دی. او چې کله په ما لاړې وتوکلې نو خپل د ځان جذبه راله چې دا خود په ما لاړې وتوکلې راشه اوس یې خامخا حلال کا. نو بیا مې انتقام د خدای دپاره نه شو، د خدای د رسول دپاره نه شو، د ځان دپاره شو چې په ما یې لاړې وتوکلې، نو ځکه مې پرېښود چې د ما دپاره نه شي، د الله دپاره. بل وخت بیا یې را ګورم به ورسره هغه کافر وی او تاسو څه کارونه چې کوئ ګوره معلومیږي دا چې څه کوئ د الله دپاره کوئ، د ځان دپاره نه. کافر خدای په هغې مسلمان کو. نو هر کار چې بنده کوي دا موږ ته یو مثال مخکې نه پروت دی. هر کار چې کوې د نیکۍ کار به هم د نیکۍ وي، نو هغې کې نیت د الله د رضا کوه، اجر به میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک غزا لته، او د تبوک غزا داسې وه چې ډېر لرې سفر و، د روم یو بادشاه هرقل د هغه سره مقابله وه. تقریبا اوس هم تبوک تقریبا د مدینې منورې نه 1000 کیلومیټر نه زیات دی، ډېر لوی سفر دی، سخته ګرمي وه. او دا پروپیګنډه راله چې د روم بادشاه هرقل را روان دی په مدینه منوره حمله کوي. نو بس رسول الله مبارک ورپسې ووته. پیغمبر مبارک خو اشجع الناس، په ټولو خلکو بهادر انسان. صحابو ته دی چې مونږ ورپسې ځو. دا داسې وخت و چې ګرمي م ډېره وه، دا داسې وخت و چې کجورې م پخې وې، او صحابو ته پته ده چې دا خو زمونږ کال پس فصلي، او که مونږ تبوک له لاړو راځو دا خو بلا میاشت نه زیات مزل به پتلو راتلو لګي، نو کجورې به غونډې دوړېدلې، ختمې به څاروي م کمو. دا هغه غزا وه چې رسول الله مبارک په هغې کې د صحابو نه چنده غوښتې وه. لاړ نبی علیه السلام تبوکه پورې ورسېد، هغه کافر باندې خدای روب واچو چې مونږ خو ویله په مدینه ځو حمله کوو. ډېر لوی هغه د روم داسې طاقت و لکه یو سپر طاقت چې ورته دې زمانه کې وی. خو چې رسول الله مبارک تبوکه پورې لاړ، په هغه یاره پرېوته رونوت. حضور پاک بیا واپس راغی، په لاره څه وی؟ او وی ان بالمدینة اقواما، په مدینه منوره کې بعضې خلک دي مونږ سره جنګ له نه دي راغلی، دې سفر کې نه دي راغلی. ما تسیرون سیرا ولا ما سرتم سیرا ولا قطعتم وادیا الا معکم. وی تاسو چې څومره سفر وکړه په دې سفر کې په ثواب کې د سره شریک دي، تاسو چې څومره په دې غرونو درو کې وګرځېدئ او سخت سفر مو وکړو هم په ثواب کې تاسو سره شریک دي. صحابه وی په مدینه کې دی، هم بالمدینه، مدینه کې دي مونږ خو تباه شو.
پیاده مزلې موقع په یو څاروي باندې به درې کسان سوارو، څلور کسان، څه به پیاده روانو، څه په څاروي سوارو، څلور کسان به نمبرو، دو په سوارو، دو داسې روانو، دو به سوارو، یو به داسې روانو. مونږ خو برباد شو، مونږ خو په ګرمۍ کې بلا مزل وکړه، مونږ خو تنګ تېرې کړې، لوږې م تېرې کړې، مونږ نه خو باغونه میوې غونډې ودوړېدې، مونږ خو 1000 کیلومیټر نه زیات سفر د یو طرف نه وکړو، د بل طرف نه وکړو، او هغوی په مدینه کې دي او مونږ سره په ثواب کې شریک دي. رسول الله مبارک وی او ولې؟ بالکل وی ولې؟ وی حبسهم العذر، د هغې نیت و راتلل، خو د عذر د وجې نه بند شوي دي رانله. ګوره دې ته وایي نیت برابر. نیت یې و چې ځو معذور او غریبانان، څوک بیماران، څوک پکې په سترګو ړانده، څوک پکې بوډاګانو، چاته نور څه مجبوری وی، هغه عذر د وجې نه دې سفر کې لا نړل، ثواب کې شریک شو. غمارونو اصل سیز دقه دی، نیت کوه. نیت کوه چې زه به که خیر انشاءالله جومات ته ځم، په لاره چې څومره خلک وي سلام به پې اچوم، السلام علیکم ورحمت الله، سلام به اچوم، په ښي طرف به ځم، واپس به بیا په ښي طرف راځم، او جومات ته چې ځم خیخ به مخکې دننه کوم، او هغه دعا به م ویم اللهم افتح لي ابواب رحمتک، او په رسول الله مبارک به درود شریف هم ویم. او بیا چې جومات ته ننوځم یو 2 رکعته یا یو 4 رکعته نفل بم کوم، او بیا به جومات کې د مانځه انتظار هم کوم، په خلکو به سلام هم اچوم، داړه کې راول، په خولې مو پړه کې راول. که وخت و لږ د نفلي اعتکاف نیت به هم پکې وکړم چې تر څو جومات کې هم زما اعتکاف، او بیا به پس اړومبي صاحب کې کوشش کوم چې ودرېږم، امام نخي طرف ته به ودرېږم، چاته به ضرر هم نه رسو، مثلا ذکر به مکم، تلاوت به مکم، او واپس چې د جومات نه روزم نو بیا به ګسه خپره وباسم، هغه خپله دعا به ویم اللهم انی اسألک من فضلک، او درود شریف پم ویم، او بیا چې راځم په خلکو به سلام اچوم، کور ته به راځم، او چې اووتې په لاره اړو سوکونه سلام دی اړو وانه، او چې جومات ته ورلې نو به جمع تیاره وه، دا چې ستا کوم سوچونه یو هم پوره نه شو، جمع تیاره وه، ودرېدې، د دې ټولو نیتونو ثواب به دله خدای په کتاب کې ولیکي. ولې تا نیت کړی دی، انما لامرئ ما نوی، انسان چې کم نیتونه کړي دي حق اجر او حق ثواب له خدای ورکوي. امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب دی کیمیای سعادت دی، خلکو سره شته، هغې کې یو واقع لیکلی دی. و یو سړی په لاره باندې روان دی، زمانه د قحط ته، خلک اوږي دي، ډوډۍ نشته، ډېر لوی قحط دی. دی په لاره روان دی او په یو شاړه علاقه کې دی، هلته د شګو یو ډیری دی، لوی ډیری دی د شګو، داسې اوچت ډیری دی، داسې لکه د غر غوندې د غونډۍ غوندې ډیری دی. د دې اړه کې وي یاره ارمان که داسې ډیری زما وي د غنمو، دا خو د شګو دی، خو که دا ډیری زما وي د غنمو، نو پروردګاره شپه به نه وه راغلې چې ما به ټول د خدای په لار کې ویشل. ارمان چې وی نو شپه به نه وه راغلې چې ما به مسکینانو لم ورکړي، ما به کونډو لم، ما یتیمانانو له او ما غریبانانو له، ما به دا ډیری په یو ورځ کې، په دا نیمه ورځ کې خیرات کړی. ارمان نو څه نشته چې راغې خپل کور ته. ګوره امام غزالی لیکلي، نو دا هغې وطن چې خپل کم پیغمبرو، پخوا پیغمبران به ډېر وو، د هر علاقې به ځان له پیغمبرو تقریبا، هغه پیغمبر ته الله وحی وکړه، وی دغه سړي ته ووایه چې دا تا کم ارمان وکړه چې که دا د شګو ډیرې زما وې د غنمو، نو د غلې نو ما به غونډ خیرات کړی، ورته ووایه چې د دغه غټ ډیري د غنمو د خیرات ثواب مې درته په عملنامه کې ولیکه. زمارونو الله خو د خپلو بندګانو له موقع ګوري چې زما د بندګان زما د پاره څه کوي که نه، الله په دې خوشحالي کړي. الله زموږ خیراتونو ته څه ضرورت دی، د الله زموږ منځونو ته څه ضرورت دی. الله په دې خوشحالېږي چې آیا بنده په زړه کې ما سره مینه لري که نه لري، آیا دا بنده د زړه نه ما خوشحالي او که ما نه خوشحالی.
دړه نه به زما رونو هر عمل چې کوې دړه نه د الله رضا باس چې د عمل کوم چې مانه الله خوشحاله شي. او که دا دې وې چې یاره دورېږه دا تسبیح د خلکو مخ کې اړوم چې دا خلک وو چې ډېر لوی عبادت ګزار او دا شونډې د خلکو مخ کې اړقومه هسې اړقومه هسې نه کوم عبادت خو دا خلک راته وګوري نو ګورې یاد ساته دنیا کې دې خلک وي مړه داسې ریاکار دنیا کې خلک هم ته ته خو وایې چې ما ته به خلک وایي چې دا ډېر عبادت ګزار دی خو یقین کوه چې په دنیا کې به هم د خلک درته ریاکار وي مړه داسې ریاکار دی لرې که سړی اوسه پورې تسبیح جیب کې نیولې خو چې مونږ یې ولیدو نو راویې ویستې اوسه پورې شونډې غلې وې خو چې زه ولیدم نو شونډې شروع کړې اوسه پورې جومات کې ناستو ایسې نه کول خو چې زه ولیدم نو پاسېده نو زما وروڼو الله دپاره کار کوي یا من یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا صرف د الله دپاره خپل عمل کوي او خپل رب خوشحاله وي او چې رب در نه خوشحاله شو ته کوې زه دې له کوم چې خلک خوشحاله شي او خلک ووایي چې دا عبادت ګزار دی نه نه چې الله خوشحاله شو نو د بندګانو ګوره د نیکانو په زړه کې مینه در سره خدای چې هغه مقصد خدای درته پوره کوي هغه مقصد دی الله پاک حاصلوي خو چې د الله دپاره وي صحابه کرامو په مسجد قبا کې به مونځ کو منافقین هم مدینه شریفه کې اوسېدل منافق چې کوم عمل کوي هغه د خدای دپاره نه کوي د ریا دپاره کوي مدینه کې منافقین اوسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم لرالل وی د الله رسوله مونږ له اجازت راکړه مونږ یو جومات جوړو هلکه دا قبا جومات چې دی یاره صاحب لږ مونږ نه بیرته زمونږ بعضې بوډاګان دی نشي تللی بعضې معذورین دی نشي تللی هغه وخت به زنانه هم راتلې او شاته به په صف کې ولاړې زمونږ زنانه دی هلته نشي تللی نو که تا مونږ له اجازت راکړه نو مونږ به د خپل د محله کې ځان له یو خپل رکوټې جومات جوړ کړو نو زه بس ته به هم کله کله راځې مونږ ته به پکې درسونه کوې مونږ به هم پکې کوو زنانه به هم کوي ماشومان به هم راځي بوډاګان به هم راځي جمع به د چا نه پاتې کېږي حضور پاک ورته اجازت ورکړي د هغوی څه سوچو هغوی وی دا جومات جوړو په دې کې موږ خپل د مسلمانانو خلاف میټینګونه کوو هغوی خو ایمان نو پړه کې منافقینو رسول الله مبارک چې جهاد له لاړه واپس راته نو الله ورته وحی راولېږل وی دغه جومات ګورې زما دپاره دوی نه دی جوړ کړی زما د رضا دپاره دا جومات نه دی جوړی دې ته مسجد زرار وی د دې دپاره جوړ کړو چې د مسلمان خلاف پکې میټینګونه وکړي او مسلمانانو ته ضرر ورسوي چې واپس لاړ شي چې دا تیږه تیږه وغورځوه حضور پاک چې واپس راغی قرآن شریف کې الله ذکر کړی چې واپس راغی بس ورغی په هغه جومات باندې جومات یې غونډ ونړو او ټوکړې ټوکړې یې کو ختم یې کوي دغه مسجد قبا ته راځي وره جومات جوړو څونه نیک عمل دی لیکن نیت یې د خدای دپاره نو نیت د مسلمان د ضرر دپاره نو قرآن شریف کې الله آیت پیغمبر مبارک ته ورولېږه هغه جومات یې پې ونړه د فتح د مکې نه مخکې یو صحابي دی حضرت حاتب ابن ابی بلتعه حضور پاک د مکې د فتح اراده وکړه چې زو په مکه حمله کو چې مکه او بیت الله فتح شي خو صحابه ته وی چې دا خبره په پټه ساته اوس هم دا قانون دی چې دشمن په دشمن حمله کوي دشمن نه خبره بیا خو دشمن درته ځان تیاری یو صحابي دی بخاری شریف کې راځي حاتب نوم دی حاتب ابن ابي بلتعه هغه یو خط ولیک او خط یو قافله تله د مکې نه مدینې ته هغې کې یو ښځې له پیسې ورکړې وایي دا خط به والې او دا به پټ وړې او د مکې چې کوم مشر دی هغه وخت حضرت ابو سفیان رضی الله عنه لا مسلمان شوی نه دا به یو څه د ابو سفیان له به پټ ورکړي چې دا حاتب راکړی هغې دا چلو که او ګورې ډېر پټ چې څوک دنه خبر نه شي هغې هغه خط دا کمسی چې ښځه کوي که نه داسې پړې غوندې ته جوړی نو هغې کې دننه اوده هغې کې پټ او بیا هغه کمسی له غوټه ورکړه او لاندې بډه کې ومنډله خو چې قافله روانه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک اطلاع ورکړه چې
چې یو خط دی او روان دی یو قافله کې ښځې سره دی او که دا خط فورا رانیسه ولې که دا خط ورسېد د مکې کافرانو ته نو هغوی درته ځان تیاری هغوی به د ګیر چاپې نه طایف نه بنو بکر او ګیر چاپېره چې کم کافر دی درته راغواړي نو بیا به رسره ګورې قصه ګرانه شي حمله خو پټه ده بس رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت مقداد رضی الله عنه دی ته وی لاړ شئ او پلانکي ځای کې به یو ښځه روانې او دا نمونه شکل دی د ښځې شکل هم ورته الله خولی دا نمونه د هغه ښځې شکل دی او هغې سره یو خط دی خط به ترې راوالی او راځی به دا شاه سوارانو دی پاسونو سواره شو منډې 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 هغه ځای ته ورسېدل قافلې ته ورسېدل قافلې ته یې ودروله هغې ودرېده چې ودرېده هغه ښځه پکې راووته یو ته یې وکتل وی بلکل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته د کومې ښځې نوم ذکر کړی د هغه ښځه وی راوباسه خط هات الکتاب خط راو ای ما معي کتاب ما سره خط نشته ورته یې راوباس وی نشته دغه زما سامان دغه جیبونه ما سره خط کم دی دی را روان شو چې را روان شو دا یو دی بل ته وی لکه ښځه همغه ده که نه ده و یو ښځه خو همغه ده نو وی حضور پاک خو دروغ نه وی ځای چې وردو لږ دباوه وي بیا واپسې ورغله وی راوباسه خط تاسو ته خو ما ووایي چې خط را سره نشته وی لنجردنه کې جامې ده نه وباسو بربنډولی نه یو دبه وی وله ورکاو جامې در نه وباسو پرېږدو دې نه پوره دې لټوو اول نه اخره پورې او موږ ته خپل پیغمبر ویلی دي چې خط تا سره دی استاد شکل صورت یې راته ویلی دی تا سره خط دی بس هغه چې پوه شوه چې اوس خو فلما رأت الجد حدیث کې راځي چې دا خو نه ما نه پرېږدي نو د بړې نه یې کمسی راوویست کمسی اوس پړده او خط یې ترې راوویسته وی دا خط صحابو خط رسول الله صلی الله علیه وسلم له راوړ چې خط یې څنګه راوړو خط یې اوس پړده نو خط د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه د طرف نه او د مکې مشرکانو ته یې لیکلي چې مسلمانان هغه ختم هغه یو عجیبه لیکلی هم یو دمکي غوندې وه چې مسلمانان در روان دي او حمله در باندې کوي او دا خو لا پیغمبر علیه السلام سره ډېر خلک دي لږ نه ډېره که دی یوازې م درشي نو الله به ورسره مدد کوي فانظروا لانفسکم ځان له سوچ کوئ اوهو حضور پاک حاتب راوغوښته راشد حضرت عمر او صحابه کرام ناست دي ما هذا دا څه دي حاتب تا زموږ جاسوسي وکړه خط دې ولېږه د مکې کافرانو ته ته خو لوی مسله دې راته جوړه کړه که دا خط شکر دی چې الله ما ته وحی راولېږله او دا خط زموږ ګوتو له واپس راغی یعنې که دا د مکې کافرانو ته رسېدلی وي هغوی به ښه مضبوط تیارې راته کړې خو لوی جنګ به شوی په دشمن خو چې حمله کوي دشمن به نه خبرې دا دې څه وکړه دا خو ته جاسوسي وکړه د کافر دپاره او د شریعت قانون زمارونو څه دی دا یوازې شریعت قانون نه دا د ټولې دنیا قانون دی چې د جاسوس سزا مرګ دی کم انسان چې کافر له د مسلمانانو په ملک کې جاسوسي کوي هم مرګ دی او چې کم هلته کافرانو له بل کوي هم ګورې هغوی وجني دې ته به هغوی وایي دا خطرناک جرم دی ډېر لوی جرم رسول الله صلی الله چې دا خبره وکړه حضرت عمر خو صاحب بهادر انسان دی او تیار تابعدار ناست وی دعني یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق ما پرېږده چې د دې منافق دا سر دلته وسوه دا سټ دې ووهه حضور پاک عمر ته یې تلک په خلاص دا اول دنه معلومات اخلم هغه ورته څه وی هغه وی د الله رسوله قسم په الله که زه منافق یم قسم د الله په ذات که مې ایمان پرېښی دی قسم د الله په ذات که زما د کافرو سره مینې دا خط ما لیکلی دی په یو سوچ ستا چې څومره ملګري دلته په مدینه کې دي دا خو صحابه هجرت وکړو د چا ښځې هلته دي د چا بچي هلته دي د چا تربوران هلته دي نو قومونه یې شته د هغوی په قوم د هغې هغه بال بچ یا چې کوم څه پاتې دی محفوظ دی دا چې څومره صحابه دي زه د بار نه راغلم په مکه کې ښځه مې ده بچي مې په مکه کې ما دا خط په دې وجه ولېږه چې که کافرانو ته پته ولګي چې
چې مسلمانان را روان دي نو ستا د دې صحابو چې هلته څوک پاتې دي هغوی قومونه دي هغه محفوظ دي څوک ورته غږ نشي کولی او زما دا ښځه بچي راله مړه نه کړي اوهو د حاتب بچي دلته دي او دی به مسلمانانو کې راځي په موږ به حمله کوي زما هغه ښځه ده بچي مې دی راله مړه نه کړي زما قوم نشته په مکه کې زه د باره راغلی سړی ما په هغې یو احسان ورړه چې زما یو احسان به په هغې ور وړي چې د یاره که د حاتم بچي او ښځه او هر څه دلته دي او دی هلته مسلمانانو سره دی یاره یو ښېګړی را سره وکړه او زموږ ته یو خط راولېږه د مسلمانانو یو جاسوسي راله وکړه وایي دا مې په دې سوچ لیږلی دی چې زما ښځه او بچي هلته بچ شي دا مې نه وی لیږلی ممکن ده زما ښځه بچي راله مړه نه کړي زه د باره راغلی کس یم مهاجر یم په مکه کې ښځه بچي مې مهاجرین دي راله مړه نه کړي بیا حضرت عمر پاسې سترګې سرې دي الله رسوله پرېمې ده چې دا سټ دي ووایم حضور پاک عمر ته وی عمره په قلار شي او بیا څه وایي وایي صدقه حاتب ټیک ویلی دی دا غریب نیت ټیک او نیت یې څو برابر کار خو برابر نو ذو جهتین دی ته وایي ور یاد ساته که کار خرابي نو په ښه نیت نه سمیږي کار خرابي په ښه نیت نه سمیږي خو که یو کار داسې وي چې دوه طرفې وي دوه او تا په هغې کې ښه نیت وکړه نو باس بیا سم شو نو د ده دا کار دوو روخو واله و دوو روخو ده پکې ښه روخ اخیستی دی نو رسول الله مبارک پې پرېږدی حاتب ټیک وی دی غریب مجبور نو ځکه دا خط ولېږه لیکن قرآن شریف کې الله یترونه یا ایها الذین آمنو لا تخونوا الله یعنې د هغې نه پس به ګورې بیا دا کار نه کوئ ګوره نیت داسې یو عجیبه شی دی د حضرت امام احمد ابن حنبل په ګوند کې یو لور ابه بره په چت په کوټه باندې سملاستېده او د احمد ابن حنبل او د ده د کوټې چت یو بل سره برابر پخوا د موږ په دې وطن کې به هم داسې خلک وو دا کورونو دا چتونه دا دیوالونه په کورونو د په چتونو نو اکثر ګوره کوټې دیوال به خلک به په بره په چتونو باندې اوسېدل به یو بل سره به د چت نه تلل راتلله پخوا هم دا قصه وه نو دی په چت باندې سملاستېده مخامخ به امام احمد ابن حنبل چت ته راوختو په اخره شپه کې او د الله عبادت به یې او خدای ته به یې جړا کول دا لور به څه وي ده به یا الله ارمان نو چې داسې د احمد په شان خو زم وی ارمان نو چې د اخره شپه کې زم پاسېدې الله ته ودرېدې او ما الله ته عبادت کو ارمان نو چې دغسې جړا ما هم خدای ته کول ارمان نو چې دقسې خشته ښکلې د خشوع خضوع مزېدار مونځ ما هم کولې خو الله نشم کولی بچي مې ټوله ورځ ورته سټک وه د سار نه تر ماښامه پورې سټک وه ستړی یم الله نشم پاسېد د کټ نه نشم پاسېد پروردګار او دې لوارانو دوی به پخوا د شپې هم کار کوه د شپې به یې ځان ته ډیوه بله کړې وه او لګیا به او خپل کار په دې وطن کې هم داسې الله نو زه خو د شپې اولی سو ټوله ورځ سټک وم نو لاس مې ستړی دی بل لاس باندې مې کار کړي دواړه لاسونه مې ستړي پروردګار پاسېدې نشم ای خدای ټوله ورځ بچي مې دي څه وکړم ښځه مې ده که نه کوم زما بچي ښځه به څه خوري الله ارمان چې دقسې زما هم څه د رزق بندوبست شوی وي او دمه وي او اخره شپه کې زه پاسېدې پروردګاره او تا ته مې جړا کولې مونځ مې کاو نفلونه مې کول او داسې اوږد اوږده رکعتونه مې کول هره شپه چې به دې په ډډه واوړې دا لور او احمد ته به یې وکتل نو دقه سوچ به یې کو هره شپه چې به په ډډه واوړې راویښ به شو احمد ابن حنبل ولید دقه سوچ به یې کو لور کاکا مړ شو یو لوی عالم دی هغه په خوب کې ولید دې خوب ته رسول الله مبارک مبشر ویلی دی مبشرات هغه ورته وی داسې ښایسته یو باغ دی یو چمن دی لور کاکا پکې ګرځي هغه عالم ورته وی هلکه د څنګه په دې چمن کې چکرې لګې او ګرځي الله د سره څه وکړل وی ما باندې خو الله ډېر لوی فضل وکړو وی څنګه وی چې څنګه مړ شوم وی فرشتو ته وی چې نیغې بوځه جنت ته او د احمد ابن حنبل ګاونډی ورسوی په دنیا کې هم د احمد ابن حنبل ګاونډي او په آخرت کې هم د امام احمد ابن حنبل ګاونډي یې کا هلته یې ورسوه دنیا کې هم ګاونډي
او په آخرت کې جنت کې هم نیک بوده د هغه ګاونډي یې کې. ما وی الله ما خو فرشتو ته مې وی ما خو دا عمل د احمد غوندې سړی اوهو صحیح امام احمد ابن حنبل خو د رسول الله مبارک د لسو لک و احادیثو حافظ لس لک او هغه د هغه ځان له یو تاریخ دی که مقرره له درته به ویمه چې هغه د الله د دین دپاره څومره لوی تکلیفونه تیر کړي صاحب. هغه خو دومره غټ تکلیف د قرآن شریف په یو مسله کې تیر کړی دی، خالص د قرآن شریف په مسله کې دومره غټ تکلیف یې تیر کړی د قرآن شریف په مسله کې چې دورې یې خوړلې دي او بېهوشه شوی دی. او د ډېرو لویو علماو استازو ځکه چې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب یو، دارنګې د هغه په مسلک د دنیا خلک نن سبا دا ټول سعودي او قطر او امارات او بحرین او تقریبا دا ټول د امام احمد ابن حنبل په مذهب. ما څه داسې لوی عمل کړی دی چې تاسو ما بوځئ او د احمد ابن حنبل سره مې په جنت کې یو ځای کوئ. وی تا د هغه د شپې د منځ نیت کړی دی، تمنا او سوچ دی کړی دی. څومره لویه خبره ګوره، څومره معمولي څیز دی الله پې بنده له اجر ورکوي. ځان ساته زما وروره د ریا نه. چرم دا ونه وایه چې ما نه دې خلک خوشحاله شي، چرم دا ونه وایه چې دا نیک عمل کوم چې خلک راته نیک ووایي. نه نه نه، پرېږده، الله خوشحاله کا، الله دپاره کوه، الله خوشحاله کا. او چې کله د رب العالمین خوشحاله کا نو الله په جنت کې آواز وکړي، په اسمان کې آواز وکړي جبریل ته، ای جبریله ان فلانا فلان کیس چې دی احبه زه ورسره مینه کوم فاحببه تم ورسره مینه وکړه. جبریل په اسمان کې آواز وکړي چې فلان کی سره د الله مینه ده، ای فرشتو احبوه تاسو ورسره محبت وکړئ. او بیا حدیث کې راځي ثم توضع له القبول فی الارض، بیا په ځمکه کې د نیکانو خلکو په زړونو کې الله د سره مینه واچي. نیکان مې ځکه وایي چې د منافقینو په اړه کې خو د حضور پاک مینه هم نه وه. حضور پاک خو د الله محبوب و، د فرشتو محبوب و، او د منافقینو